دا کهانی د یو داسې ماشومې په باره کې ده چې د هغې نوم رانې وي. د هغې مور مړه وي او یو میړنه مور یې وي او څه وخت پس د هغې پلار هم مړ شي او میړنه مور او یو میړنه خور یې په دې ډېر زیات ظلمونه کوي. نو راځئ چې دا کهانی پوره وګورو. په یو کلي کې د رانې په نوم جینۍ اوسېدله. د هغې مور مړه وه او هغه به کله کله مقبرې ته د خپلې مور قبر له تلله. د رانې پلار به د رانې د مور د مرګ نه پس د هغې ډېر زیات خیال ساتلو او کله چې هغه لویه شوه د 10 کالو شوه نو د رانې پلار دویم واده وکړو. د میړنۍ مور به رانې ډېره زیاته بدې شوله. هر وخت به په هغې ظلمونه کول او د کور ټول کارونه به یې پې کول. میړنۍ مور د رانې د سپینو زرو خار راواغستلو او خپل لور زینب ته یې ور واچولو او رانې ورته ډېر زیات په خفګان سره کتل. رانې به روزانه د کوهي خواته تلله او په غټه او درنه بوکه باندې به یې د هغې نه اوبه راوباسلې. رانې چې به کله روټۍ خوړله نو زینب به د هغې د مخې نه روټۍ راوتښتوله او په خپله به یې خوړله او په هغې پسې به یې خندل. رانې به د شپې په کټ کې څملاسته او خپله مور به یې ډېره زیات یادوله او ډېر زیات به یې ژړل. یوه ورځ د رانې په پلار باندې څه چل وشو. هغه په کټ کې راپرېوتو بېهوشه شو او د هغې نه پس هغه وفات شو. رانې د مور د لاس لوپټه اچولې وه. میړنۍ مور ترې هغه لوپټه راښکله او په زوره باندې یې وشلوله. د خپې بله کارونو په وجې سره د رانې خپې ډېرې زیاتې زخمي شوې وې. هغه په یو تخته باندې ناسته وه او خپلو خپو ته یې کتل. امي جان یو ډېره زیاته نیکه ښځه وي. هغه راشي رانې له د ګوړې یوه ټوکله ورکړي او د هغې په سر باندې د شفقت لاس راکاږي. رانې د شپې په تیاره کې په چت باندې یوازې ناسته وي او د خپلې مور دپاره د الله تعالی نه دعاګانې غواړي. سهار رانې سکول ته روانه وي چې میړنه مور یې وویني نو هغه ورته ډېره زیاته غوسه شي او واپس یې کور ته ولېږي. زینب او سایره رانې په کاڼو باندې اولي د هغې ډېر زیات مذاق وړوکي او په هغې پورې ډېر زیات وخاندي. امي جان رانې ته په کور کې د سکول پړهایي شروع کړي او رانې قلم او کاپي راواخلي او په هغې کې لیکل شروع کړي. رانې د شپې په تیاره کې د امي جان کتابونه راواخلي په هغې کې پړهایي کوي او د هغې په سترګو کې ډېر زیات امیدونه وي. د رانې سره دغه یوه لوپټه وي. سایره د هغې نه دغه لوپټه رااخلي او هغه وشلي. رانې ډېره زیاته خفه شي او خاموشه ولاړه وي. په بله ورځ باندې رانې د امي جان کور ته راشي. د امي جان وړوکی شانتې کور وي. هغې کې جاړو ووهي او صفا یې کړي. میړنه مور ځان له او خپلې لور زینب له روټۍ راواخلي او هغې ته کښېني او خوري یې او رانې له هیڅ نه ورکوي. رانې په لوږه خېټه باندې راشي او د بېزې نه پیل وشي او د لوږې د لاسه د رانې لاس رپېږي او په خېټه کې یې درد وي. شبانه یو ډېره زیاته ښه ټیچره وي. هغه رانې خپل سکول ته راولي هلته ونه داخله ورکړي او په سکول کې یې داخله کړي. شبانه ټیچره د رانې دپاره د وظیفې درخواست ولیکي او رانې په هغې باندې خپل دستخط وکړي. شبانه ټیچره رانې له په تحفه کې یو بالپن او یو کاپي د لیکلو دپاره ورکړي او رانې ډېره زیاته خوشحاله شي. د رانې د پړهایۍ سره ډېر زیات شوق وي. د شپې په معمولي غونډه کې رڼاګي رانې خپل کتابونه راواخلي او په هغې کې پړهایي کوي. په بله ورځ باندې زینب د رانې کتابونه او کاپۍ راواخلي ویشلي او په هوا کې یې ونولي او رانې ډېره زیاته خفه شي. امتحان شروع شي او رانې د امتحان په حال کې ناسته وي او ډېر په ښکلي انداز سره خپلې پیپرې حل کوي. میړنه مور چې د رانې نمبرې وګوري او د هغې د فسټ پوزیشن پته ورته ولګي نو ډېره زیاته غوسه شي او د کور لوښي مات کړي. رانې ته په ښه سکول کې داخله مینو شي. هغه امي جان له راشي او د هغې نه رخصتي واخلي. امي جان ورته ډېرې زیاتې دعاګانې وکړي.
اراني ته د سکول بس ولاړ وي. اراني د سکول بس ته د خاتون مخکې خپل کړي ته ډیر زیات په حساد سره وګوري. اراني ته سکالرشپ منو شي. شبانه ټیچره ډیره زیاته خوشحاله شي او راني ته مبارکي ورکړي. راني ګریجویشن پوره کړي او د ګریجویشن کیپ یې په سر کړی وي او ډیره زیاته خوشحاله وي او خپل سرټیفیکیټ یې په لاس کې نیولی وي. راني خپل کلي ته واپس راشي او چې خپل پخواني کور ته وګوري نو ډیره زیاته خفه شي او په سترګو کې یې اوښکې راشي. زینب د خپل کور په دروازه کې ولاړه وي. هغه د غریبۍ د لاسه ډیره زیاته کمزوري شوې وي او چې راني ته وګوري نو ډیره زیاته ملامته شي. میرانه مور د پالش د وجې ډیره زیاته کمزوري شوې وي او په کټ کې ملاسته وي او چې راني وویني نو د هغې نه ډیرې زیاتې معافیانې وغواړي. راني د میرنې مور د علاج دپاره هغې لاسې پیسې ورکړي. میرنه مور ډیره زیاته خفه شي او وژاړي او د هغې په سترګو کې ډیرې زیاتې اوښکې راشي. په بله ورځ باندې راني د خپل کلي د ماشومانو دپاره د سکول بنیاد کیږدي او د هغې افتتاح وکړي. په دغه سکول کې راني خپلې میرنۍ خور له نوکري ورکړي او نوکرۍ سره سره ورله کتابونه هم ورکړي او هغې ته پړایي هم کوي. راني امي جان خواله راشي. امي جان د راني په کامیابۍ باندې ډیره زیاته خوشحاله وي او هغې ته ډیرې زیاتې دعاګانې وکړي. راني په خپله کامیابۍ باندې ډیره زیاته خوشحاله وي. د خپل د مور تصویر مخې ته ولاړه وي او په سترګو کې یې اوښکې راشي. پلیز لایک اینڈ سبسکرایب. کو تاسو دا ویډیو خوښه شوې وي نو زموږ ویډیو در سره لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او په کمنټ کې خپل رائے ورکړئ.